وس دلیل خلکو چې کم خلک د دې خبرې قائل دي چې قرباني تاسو کوئ نو په 14 ذی الحجه باندې کولای شئ. اقوال په علماء کرام پیش کړي. داغه جواب تاسو واورئ. کم حدیث چې دیو پیش کړو حدیث موضوع دی. امام ابو عبدالرحمن محمد بن ادریس الرازی رحمه الله وفات 327 طریق نقل کوي. معاویه بن یحیی الصدفی عن الزهری عن سعید بن المسیب عن ابي سعید الخدری او د خپل والد محمد بن ادریس المعروف ابو حاتم الرازی وفات 227 هجری دغه په سلا نقل کوي. هاذا حدیث کذب بهذا الاسناد، په دې سند صدا حدیث دروغ دی. علل الحدیث لابن ابي حاتم الرازی جلد اول صفحه 200 شو. په یو بل مقام د خپل پلار نه نقل کوي هاذا حدیث موضوع عندي، زما په نس دا حدیث موضوع دی، په دغه کتاب کې را نقل کوي. دویم جواب دا دی که دا حدیث موضوع نه نو د دې ضعیفواله یقیني دی، که موضوع نه مني نو ضعیف به خامخا مني، ځکه د دې په سند کې راوی دی معاویه بن یحیی الصدفی هغه مجروح دی. امام یحیی بن معین رحمه الله وفات 223 هجری فرمای 233 هجری فرمای معاویه بن یحیی الصدفی لاشین معاویه بن یحیی الصدفی چې د په حدیث کې حیثیت نشته. او امام ابو زرع الرازی رحمه الله وفات 264 هجری فرمای لیس بقوی، دا حدیث قوی نه دی، یعنی دا راوی قوی نه دی. دا په ما ذکر کړیو د الجرح و التعدیل نه حدیث كلها مقلوبه، د بیان کرده حدیث چې دی هغه کې تبدیلیان شوی دي. شمس الدین سے فرمایل ضعفوه محدثین ورته ضعیف لپالکاشف کتاب کې، او زبیر علیزی سے پیام فتوا ور کړی و. نن زمونږ بحث د هغه په واره د شرایط د وجوب د قربانۍ کې دی. په کم خزه او په سړی باندې پاغي کې چې سلور خبري راشي پاغه سړی او پاغه خزه باندې قرباني چې د واجب ده. نمبر 1 مسلمان کېدل، ځکه لانها قربه والکافر ليس من اهل القرب، دا استنای جل سلورم صفحه 195. قرباني عبادت دی او د کافر عبادت چې دی، کافر د عبادت اهل د سره نه دی او قرباني خو عبادت دی. امام مسعود احمد الکاسانی رحمه الله دار نقل کوي. دویم آزاد کېدل، لأن العبد لا يملك، قرباني په غلام واجب نه ده ځکه د څه شي مالک نه، نو چې مالک نه دی دله په کار دي چې ملک ورساینو ال په قرباني. دریم نمبر صاحب نصاب کېدل. امام ابن ماجه رحمت الله علیه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کې چې رسول الله علیه السلام فرمایل من کان له ساعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، چې اولم دا حدیث موږ لوسته د ابن ماجه نه. باب الزاهی واجبه عملا، نبی علیہ السلام فرمایي کم سړی باندې چې طاقت او وسعت موجودي په کم انسان کې سره د دې طاقت او د وسعت نه دا انسان قرباني ونه کی زمنګ مصلاته عیدګاه ته دین راځي. او عید التما ذکر کړو چې دا په ترک د واجب داسې راځي، په ترک د سنتونو. نو صاحب نصاب انسان چې قرباني ونه کی د الله حبیب فرمایي چې مصلاته دین راځي، یعنی عیدګاه ته دین راځي. او فقهای کرامو د دې حدیث نه من کان له ساعت، دا ساعت وسعته لاس فراخه کېدونه، فقهای کرامو صاحب نصاب انسان مراد اغسته دي. علاؤالدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی وفات 587 هجری فرمای ومنها الغناء لما روي عن رسول الله عليه السلام انه قال من وجد ساعة فليزحي، شرط عليه الصلاة والسلام ساعة وهي الغناء، وهو يكون في ملكه 100 درهم أو 20 دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأسس به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغنى عنه وهو نصاب الصدقة الفطر. قربانی واجب کېدو د پر شرط مالدار کېدل دي. د دې دلیل رسول الله علیه السلام نه روایت شوی دی چې کم سړی طاقت لري قربانی ونه کی. په دې حدیث کې د وسعت نه مراد مالدار کېدل دي، یعنی د سړی په ملکیت کې 200 درهم یا 52 توله چاندی یا 20 دینار یعنی 750 توله سونا یا داسې سامان چې د هغې قیمت نصاب ته رسي، دا د انسان په نصاب کې د انسان سره خپل لاس کې موجودي. رهایشي کوري، اساسجاتي، جامې، غلامي، سورلي، هتیاري، ضرورت د اشیاو هغې ته دا خبره دیو فرمایي چې په دې نصاب کې د انسان د رهایش، د کور اساسجات، جامې،
غلام، سورلی، هتیار د ضرورت اشیاء شامل نه دي. او دغه اشیاء چې دي د صدقه الفطر د پاره اگر چې دي. څلورم نمبر مقیم به مسافر باندې قربانی نشته. عن علی رضی الله تعالی عنہ لیس علی المسافر وضحیه، علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په مسافر باندې قربانی دا نشته. په دې کې یو بل غټه مسله ده ان شاء الله العزیز او بل څه وخت کې بیا د دین بیان کو. دا شو د قربانی د پاره سلور اصول چې دا په کوم انسان کې موجودي هغه انسان به قربانی کوي چې وسات او طاقت پکې. او کزه په آسان الفاظو کې هم چې وسات به تاسو په سشیس کې ګورئ نو سونه په دې وخت کې علماي کرامو معتبر کړل، یعنی 750 توله 7.5 تولی ونیمه تولی سره زر د انسان په ملکیت کې موجودي هغه انسان به قربانی کوي. یا د اضافیات مالی هغه د تراسی نو دا انسان به قربانی کوي. دا اوس یو ضمنی خبره د یاد ورسه ساتي چې کم خلک یې کوي. تعیین با د معاشري او خيار خلک کوي. که د جمهوریت قائل کېږي نو بیا په خپل باندې ملکی ترو ته تزي چې هغه غالبا يهودیت دی. زمونږ فیصله د علما وکي او دا موږ په علما باندې پریدو. اصل مسله د چې د دې ټول خبرو او د دې ټول اعتراضونو جواب موږ ټیم په ټیم باندې کړل. یو غاړې ته می خو دي کچرته رسول الله علیه السلام د قرآن تشریح نشي کوله نو د عقل خاوند په دې سوچ وکړي چې په دې زمانہ کې مولا څنګه کولای شي. دا یو کس دی هغه وایي چې په قرآن مجید کې الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات آیات کریمه راغلي. الان کې د نوح علیه السلام خزه کافر او نوح علیه السلام مسلمانو، د فرعون خزه کافر او مسلمان او فرعون چې دی هغه د فرعون خزه مسلمانه ده او فرعون کافر دی. د غشان د لوط علیه السلام خزه کافر ده او لوط علیه السلام مسلمان دی. نو قرآن مجید غلط وای او کنه دا خلق چې بعضی په تفسیرات کوي او څه خلق تفسیرات په دې انداز کوي چې یو نوجوان الګ دی هغه وای چې د دین مراد دنیایي زندگی نه د اخروی زندگی ته ده. اول خدا چې دا په قرآن کې تحریف دی د سره نه د دین مراد د آخرت زندگی نه ده. آخرت خور چا منل له اته چې په دې معاشره کې څومره ته پاک و دامل شي کېدای شي چې د دیونم دا خزي جدا شي یا خاوند خزینو جدا کړي شي